مسمردان به مقابل تحصیل ناظم پیازلی یا تحصیل ناظم پیازلی به مقابل د شمالی اشنغر سمګلران یو خواته د انسانیت توهین او بل خواته د شمالی اشنغر سمګلران یاد وساتئ چې پیازلی سالار به ستاسو کور مخې ته پر لتې غځوي او دا یو ډېره ښه اعلان. ګرانو کتونکو سلامونه، علب خان شیرپو ستاسو په خدمت کې حاضر دی. ګرانو کتونکو یو خوا خو مصروفیات دومره زیات دي او بل خوا دا د شهدای پولیس هفته مانځل کېږي. څومره شهیدان چې کوم دي هغوی ته سلام پیش کوم، ورسره چې کوم دی د هغوی خاندانونو سره د پوره ملاتړ اعلان کوم. ډېر خلک ګرانو کتونکو راته کالس کوي د شمالي اشنغر نه مو داسې د یو ځای بل ځای نه م. تېره ورځ به تاسو ته پته وي چې د تحصیل ناظم په سوشل میډیا باندې څه خبرې اترې کړي دي او په هغې کې څه داسې خبرې اترې کړي چې په دې باندې جواب ورکړه. نو وخت دومره نشته دی چې په دې باندې خبرې اترې وکړو، خو بهرحال نن مجبوره شوم ما یې پرېږدي ورکړو لږ خبرې اترې او د تحصیل ناظم ذهن کې لږه پوهه هم راولو، ځکه چې دته خو لا لوی سفر پاتې دی او بل ورته یو کرسی واله شوې ده چې د کرسی کار څه دی او دا کرسی به ته څنګه استعمالوې. نو ګرانو کتونکو په تېره هفته چې کوم دی په شمالي اشنغر کې په تحصیل ناظم پیازلی باندې دا الزام دی چې دی بته غواړي، بته خور دی، 20 لکه بیا 50 لکه او بیا 2 کروړ اخره کې او چې نم ورکولې نو سره د وسلو راغی او په ما باندې ډزې وکړې. دا په پریس کانفرنس کې د دغه ځای یو معروف کاروباري شخصیت سماجي کارکن حاجي جانزیب ویلو. پریس کانفرنس شو، د پریس کانفرنس په جواب کې دی په سوشل میډیا باندې کېناستو، په فیسبوک باندې خبرې اترې وکړې چې زمانه صحافیانو موقف نه دی اخیستی، ورسره د بغض او د کینې یو داسې خبره پکې وکړه. هغه سړي کې چې غلا وي که نه داسې یو خبره مخې ته شي وي دغې خلکو له خو عین غین هم نه ورځي او د عین غین فرق هم نشي کولی. او دې خبرې ته پکې اجت سو چې ته پکې دا خبرې کې. خو زه تا ته وایم ناظم صاحب چې پریس کانفرنس کې موقف نه وي، دا یاد ساته. او خو ته بیا دومره اصولي نو چې تا ته کم کسان ناستو تا ورته انټرویو ورکوله نو تا به دوی ته ویلو چې زمانه خو دې د انټرویو واغسته، اوس CCPO اجاز خان له لاړ شه چې یو تکړه پولیس افسر دی د هغه نوم هم پکې تا واغسته، د خالد خان نوم دې واغسته چې هغه هم پکې لاړ شه MPA صاحب سابقه او نور نومونه. نو د دغه کسانو به نور څه کار نو او به ټوله ورځ به تا چې کله یو غر او کله بل غر او چې کوم ځای دې ایشتلي نو به دوی به هغې پسې ګرځېدل. خو بله مشوره دا در کوم چې ته ځان ته مخې ته چېرته صحافیان کېنوه نو صحافیان به تا نه پوښتنې وکړي تا له تر اوسه چې ته دغه ځای ته رسېدلې نو تا له ځان ته صحافي نه دی کېنولی. ته صحافیانو سره یو ټاکره وکړه چې ستا مقصد څه دی او صحافیان د ستا نه تپوسونه وکړي چې دا کار دی ولې وکړو، دا کار دی ولې وکړو، دې ورله دې لته ولې ورکړله، دا دې کې د الفاظو دا کومه خبره چې ته کې نو لکه دا ته په کوم انداز کې کې داسې نورې ډېرې خبرې دي چې سوالونه شته چې د هغې جوابونه. خو زه تا ته بیا وایم چې تا له ځان ته صحافي مخې ته نه دی کېنولی. 400 کې غټ غټ صحافیان دي، تا هم پریس کانفرنس کړو خلک به دې راغوښتي وو. بل تا به دغه صحافیان چې کوم د دې ستا د دې مخالف نه چا نه چې تا بته غوښتله او هغوی سره چا پریس کانفرنس کړو نو تا به هغوی ته کال کړو چې زه هم پریس کانفرنس کوم او راشه. ته څه دومره غټه خستي نه چې تا له به درځي او هغه دې په پریس کانفرنس باندې پیسې ورکوي او تا له دې پري موقف ورکوي. ولې ورکوي؟ او بل ته وایي چې یاره دغه د 100 روپو صحافیان نو دا یاد ساته ناظم صاحب چې د صحافي دغه پریس کانفرنس ته کاتې وي چې دا پریس کانفرنس یې نه وي که نه نو لکه د صحافي هم څه د علاقایي صحافي چې کوم دی تنخواګانې نه وي. دا لږ ستا ذهن کولاومه چې تا خپل موقف پرېښوده او ته په صحافیانو باندې لګیا شوي. نو یو خو صحافیانو سره چېړم دا خبرې موږ له هم راځي
خو د دې صحافت څه اصول دي د هغه اصولو نه اخوا دې خوا نه ځو چونکې دا سوشل میډیا ده اوس پې داسې خلک روتې دي چې د عوام دوکه کولو دپاره ټیک ټاک او فیسبوک او دا چل او دا چل او دا چل او ګانه ورسره ولګوه سړی خو چې کوم دی نو بس سمه پلاتون دی سادهلو خلک ورته ناست وي او هغه هم دوکه شي چې یاره پلانکې خو ډېر نر دی عملي کار ځمکني حقایق چې وي هغه زیرو روان وي نو دې خبرو ته لږه توجه پکار ده تا په دې خپلو خبرو کې وي چې یو څو کوسړه به نو تا ته یو مشري حواله شوې ده نو ته لږ ګوره چا سره کښېنه حجره جومات کې نو له دې خبرو به لږ شانتي چل زده کړي چې یاره خبره به زه څنګه کوم تا باندې قام ډېر غټ اعتماد کړی دی نو تا سره دا خبرې دې وخت کې مزه کوي نه ته به د علاقې سیچو سره او د علاقې دغه بیروکریټو سره لږ تعلق هم ساتي چې د کلي علاقې د چا کار خو پیو کې که نه نو دې خبرو ته چې کومه ده لږه شانتي توجه پکار ده دا صرف زه ستا د اصلاح دپاره کومه چې په پریس کانفرنس کې موقف نه وي نو بیا صحافیان مه ټارګټ کوه او خو کله صحافیانو ټارګټ کېدل ته شروع کړې نو یو سوړه به بندېږي او بله به کولاویږي او بله به بندېږي او بله به کولاویږي لکه دا یو پریس کانفرنس شو بله والله هغه بل کس راشي تاسو ته ښه پته ده 10 جریبه باندې چې لانجه ده او 15 کروڑه روپۍ تاسو ورکوئ هغه هم 15 لکه ګټه ورکوئ دل هم 15 لکه ګټه ورکوئ هلته عاجزانه درخواست کې د غربت خبرې کې دلته کې دا کروڑه روپۍ ده د کمې راځي خو ته دغه د جانزي بجي صاحب دی او د ده دا ځمکه ته اخلي او په دې باندې دغلته غریبانانو نه کالونی جوړی نو زه جانزي بجي صاحب ته وایم چې یاره جي سړی غریبانانو له کار کوي کالوني پې جوړوي بس پرېږده ورته خو ناظم صاحب دا خبره درته کومه چې د شمالي اشنغر کیسانان او خانان خپلو کې خبره جوړول غواړي خو دغه شانتې یو څو رانګ نمبرې دي او هغه رانګ نمبرې پکې دا کردار ادا کوي او ژوندي مثال دا واقعه ده چې یو کس لګي کېږي په بل ځمکه خرڅوي او ته ورته چې مې خرڅوه په کوم جواز او د کوم قانون لاندې ته یو سړي ته وایې چې دا ځمکه به ته نه خرڅوې خو خرڅوې نو په ما به یې خرڅوې داسې یوازې ده ته نه نورو څو کسانو ته ویلې شوي دي نو دا خبرې تا سره زیب نه راکوي بل د مومند او د اشنغر خبره کې نو ګوره دا یو تصادم طرف ته خبره بوځې مومندان اشنغر موږ ټول یو پښتانه یو د دې علاقې خلک یو په اشنغر کې لږو مومندانو ځمکې واخیستې شه او ډېرو اشنغریانو په مومندو په دې علاقو کې ځمکې اخیستې به ټیک ټاک خبره ده نو دا خبرې چې کوم دی دا هم تا سره زیب نه درکوي تا چې کومې خبرې کړې دي که نه نو تا باندې د بتي او د فایرنګ الزام لګېدلی دی نو تا به د هغې جواب ورکړو او ګوره چې کومو صحافیانو هغه پریس کانفرنس اټینډ کړی دی نو هغه ویل چې الزام یې لګولی دی بره کیپشن کې وګوره د الزام خبره یې کړې ده تا چې کومو سوشل اکټیویسټو ته انټرویو ورکړې ده نو هغه دومره ناپوهه خلک وو چې هغه پې څه لیکلي دي صحافیوں کے بیس میں کچھ بندے اپنے الو کو ٹھیک کرنا چاہتے نو ناپوهه خلک ځان ته مه کښېنوه ستا چې خو چېرته په دې دغه باندې کوم استاد وي نو تا له ډېر غلط پلیټفارم درکړی دی ستا چې دا کوم استاد دی که نه چې تا ته د دې پریس کانفرنسو تر اوسه یې درته لا چل نه دی ښودلی چې پریس کانفرنس څه ته وایي او پریس کانفرنس به څنګه کې او د پریس کانفرنس دپاره څه لوازمات دي نو په دغې باندې لږ ته لا تر اوسه پې کړی نه نو ځان پې پې که زه دې پېیومه د ستا د استاز دغه نالایقه دی دې د صحافت نه دی خبر تا ته چې څوک دا چلونه ښیي لږ شانتې ګوره ته به راتلونکي وخت کې هم سیاست کې سالار صاحب سالار محمد شاه علي چې کوم دی د هغه تاریخ وګوره موږ د دغه ځای د مشرانو نه تپوس کړی دی هغه داسې سیاست نه دی کړی چې صرف چغې وهلي دي او خلکو ته یې ردې بدې او کنځلې کړي دي د دې چغو سورو د کنځلو سیاست چې کوم دی هغه دفن شوی دی او ژوندي مثال د 13 کالو حکومت دی او د 4 کالو د وفاق دی په هغې به چېرته زه بیا خبرې کوم دغه ځای به زه موازنه کوم بیا خو دې وخت کې هغه خبرې زه نه کوم په دغه علاقه کې یو ستر مبارز سیاستوال افضل شاه خاموش هم دی په دغه علاقه کې نجیب لالا هم دی په دغه علاقه کې پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ والا ډېر سرکرده خلک دي د هغوی سیاست هم موږ کتلی دی ډېر په طریقه باندې خبرې کوي
او د شمالي اشنغر خلک دام مني. علب خان شیرپو الحمدلله په دغه علاقو کې په سیکل اخبار خرڅولې دي. په خپل ماضي پهر کوم چې اخبار پیژندم نه ښه په دې علاقو کې. بیا په درشل باندې مونږه صحافت ورکړی دی. دا خلک به ډېر لرې تلل، مونږ ولې درشل ته دغه کړه. بیا دلبر ریډیو راغی، هر سړي به په ټیلیفون باندې رابطې کولو، ماښام به خبر چلېده. دې سره دغه لاړه. او خونینو ته د خپلو مشرانو نه تپوس وکړه، بلکې د مشر ورور نه یې تپوس وکړه. نو ما صرف په دې باندې تا سره خبرې کول غواړم چې خپل کار جاري ساته، خپل کار کوه، په طریقې کوه او په دلیل باندې خبره وکړه چې کوم الزام د باندې لګېدلی د هغې جواب ورکړه چې ډزې دې ولې کولې، ډزو ته ساجت و قانون دې ولې لاسو کې اخیسته. د دې جواب به دې ورکړو، سمپل خبره وه. نو صحافیان راغلل نو موقع به یې وانغسته. ښه د مس مردان پکې څه قصور دی چې مس مردان ستا د لاسه چې کوم دی نن درې مروز د هغه ټیلیفون نه کوي، ادر پسې بیا انټرویو کوي چې دې زما واله ولې ورکوي. مس مردان چې هر څنګه پیسې ګټلي نو محنت یې کړې، ځان یې خولت یې کړې ده او سوشل اکټیویسټه ده په دې علاقه کې. او دلته کې خو تا ته پته نه کړه، دلته د الخدمت فاونډیشن یو ډېر غټ پروګرام و، هغې کې ایز ا چیف ګیسټ راغوښتې وه، هغې د ډېرو غریبانانو سره مدد وکړو. نو دا هم د یو انسانیت توهین دی. بل خو دې وخت کې ته د ولس زړه ګټې او ته وایې چې واقعي نو ته به د شمالي اشنغر د سمګلرانو کورونو مخې ته پرلتې وغځې، ځکه چې کلم اکسایز والا نارکاټس والا چاپه وقي نو نوم د شمالي اشنغر لروزي، نوم د شمالي اشنغر لروزي. د دې دپاره آواز اوچت کا او یو لشکرکشي وکړه. نو زه به دې ومنم او سلام به درته وکړم. په دې کار وکړه. هسپتالونه زیات شو، نشیان زیات شو، او چې کله مواز راځي نو دغه سیمې نه راځي، نو سمګلرانو خلاف آواز پورته کړو په حقیقي معنو کې بلیک میل کول او د دې قیسو نه وځه. نو موږ د بیا هم ملګري یو. نو تر اوسه چې الیکشن دې کړی دی نو صرف دغه چغې سورې وینو او دغه خبره او دلته کې به کې رالیک چې کوم ځای کې هم خبرې نو صحافیانو موقف وانغشتو، صحافیانو دا وکړو، صحافیانو دا یو پیره نه شوه، دا مخکې شوه، دا مخکې هم داسې تا خبرې کړې دي. او بیا هم درته یم چې ځان ته صحافیان کېنوه او صحافیان به تا نه تپوسونه وکړي. او خونینو زموږ د سټوډیو ته راشه، راځه چې 1 to 1 خبرې اترې وکړو. څه سوالونه دي چې هغه بس د کوله وکړو، صفا کړو، په دې باندې خبرې وکړو. خو زه کله تاله نه وې درغلی، تا ما ته ټیلیفون کړی وي نو ته یا بل ملګری نو درغلی یا بل ملګری نو درغلی، نو ګرم هغه پریق وو، پریق وو. خو تا چې د ټیلیفون نه دی کړی او وی راغلی خو عین غین هم نه ورځي، د عین غین فرق هم نشي کولی، یو څو صحافیان دي د 100 روپو دپاره. نو چې تاله کوم پرې درغلي وو نو دوی ته به دې ویلو چې صاحبه دا ما چې کوم نومونه واغېستل نو دوی له لاړ شه نو ته به ایله صحافي قرار شي. نو هغه به ټوله ورځ په دغې پسې ګرځېدلو، نو هغه به پریس کانفرنس چې کوم دی هغه مکمل شي. ته لږ ادارې وګوره، ټي وي چېرته وګوره، ریډیو وګوره، د دې ټیک ټاک نه روزه تا به کې بله یو خبر وکړله چېرې ټیک ټاک والا ما سره د وسلو ټیک ټاک بندوي او پیمره او دغه د دې پیمره هم تپوس وکړو، د دې پیمره د قانون نه ځان خبر وکړو. چېرته بل ځای کې به دا خبره کړي په یو زمیندار ټولګي کې به دې کړي، چونکې سوشل میډیا د په دې خور څه چلي او په دې خو ډوزې چلي، ډوزې وخه. نو د پیمره د قانون نه ځان خبر کړه چې د پیمره قانون کوم ځای کې استعمالیږي او د سوشل میډیا دپاره بیا بل کوم قانون دی. دا یې د دغه استاد نه تپوس وکړه نو دی برته خو خبر یو خونینو ما سره رابطه وکړي چې د 2 قانونونه خبر کړم نو ته به مخکې ځې چې تا د سایبر کرایم څونه خلاف ورزي کړې ده او پیمره قانون ته خو ته رسېدی په دې نشې چې ته دا صحافي ته مخامخ ناست دی. دا په غټو غټو اخبارونو کې دا خبر راغی، دا پریس کانفرنس په آج کې راغی، په مشرق کې راغی، په نور اخبارونو کې راغی. ته به ځې هلته کې به پریس کانفرنس کې خپل موقف به وړاندې کې، نو دا خبره به دغه ځای کې ټیک شي. اوس زه مس مردان له څه جواب ورکړم، د هغې خبرې بیلې به راځي. خو د ایسپروشو خلاف اواز پورته که نو زما به تا ته خواست وي چې راتلونکي وخت کې په سوچ سمج سره خبره کوه. د دې ډوزو دا وخت ختم شوی دی، سیاست وکړه او په حقیقي توګه د خدمت په دغه باندې وکړه او دې خوا د کروڑا روپو د اربا روپو ځمکه اخلي او دې خوا د غربت چغې، نو دا تضادات دي. نو د دې د فرق واضحه که چې ته دا ځمکې غریبانانو له اخلي او هغوی له پې کورونه جوړې، چېرته
چارته پړ منلې څه مسله ده او دا خبره دې زیب نه ورکوي چې یاره دلته کې به ځمکه به صرف زه اخلمه ته په ریاست کې بل ریاست جوړی نو دا خبرې دا ستا غلطي دي دا تا ته وایم دا څوک دا خبرې ښیي ته په سټیټ کې بل سټیټ جوړی په دې شمالي اشنغر کې ډېر تکړه سیاستوال دي مونږ خو چېرته د هغوی د خولې نه داسې خبرې ونه لري خو دا بعضې پکې رانګ نمبرې دي او هغه دغه رانګ کار کوي او دغه مثال دی د خان او د کیسان ترمنځ هغه جوړ توړ نه راولي دې دپاره کار وکړه بې کپنه زیاتره خانان ښخ شو په خپلو ځمکو جایدادونو کې د هغه غریبو خانانو غم وکړه چې لیبل پې د خان لګېدلی خان او کیسان کېنه دا مسله د جړړې ختمه کړه په دې کار وکړه نو ته په یو داسې مخاض باندې ځان دغه کړی دی چې دې قام ته څه پیدا نشته تا ته به پیدا وي خو زه وایم چې مستقبل کې ورته دې نقصان دی انشاءالله په بل پروګرام کې به بیا خبرې اترې کوو ډېر داسې سوالونه پاتې شو هم خبرې اترې کوو زه امید ساتم چې زما دا خبرې به د تحصیل ناظم په ښه سنس کې والي او راتلونکي وخت کې